بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل خان حروف ابدال استنجد هو يوم مسقال تن دا جنین دا حروف نبای کې دا حمزه ذکر دا شیو د سین پکې شیو او د تا پرون سبق کې شیو. نن سبق کې د نون بارک وایي چې نون چې کنه دا بدلول کېږي دا واو مطلب واوي دا واو په عوض کې جننه دا نون نازي لکه صنعا لکه صنعا یمن کې د خار نوم دی صنعا سره چې تکلا یا نسبتی ولګي ها صنعاوی جون شي شي صنعاوی نو دې صنعاوی کې دا واو په یا سره بدل شي په نون سره بدل شي او ولګي صنعانی سره لګي صنعانی نو دلته کې دا نون چې نه دا په یا سره بدل شي دا اوس دا چې دا واو او د نون او د واو په منځ کې څه مناسبت ده چې دا به سره بدليږي نو چې دې د حروف علت په منځ کې نسبت ده چې لکه څنګه دا واو چې کنه دا راخو دلېږي اندغه شان دا نون وې راخو دلېږي پوه اوس دا غزانه جوړ کړل نو پته نه لګي چې څه وي نو او غوډر دې غوډر چې حروف راخو دلېږي و یا دا چې دې کې دي پرې نون کې غونډه چې رنده کیږي په نون کې غونډه کیږي لکه څنګه په واو کې دنه باندې کوم لګوډي आवाज اساریږي دا شنه په نون کې مواز اساریږي او کله کله دا بدل شوی دا نون بدل کې راځي د لام نون چې دا په سبب بدل کې راځي د لام بدل کې راځي لعل حرف ترجیح دا ترجیح لعل نو لګي دا لام چې دا په نون سره بدل شي لعن ویل لعن او لام او نون خو قریب المخرج نو یو غاق فرق ته لام د څلورو غاقونو ورونه ولا نون درې غاقونو ورونه نو دا او یک باندې چې دا مجبوره حروف کې دي او جهر د پدوانو کې دي وایګم له باندې نو نون دا چا نه بدل شي دواونه او د سلام دلام دواونه او د سلام دلام دواونه چې بدل لري په څه مثال ده صنعانی چې باطل کې څنګه صنعانی او یا بل هو بل لري سره دلام دې په څه مثال ده لعن چې باطل کې لعن چې باطل کې څو لعن حاجی په حروف ابدال کې پنځم نمبر چې نه هغه جیم دی جیم چې نه دا وایي د یای مشددین بدل لري سره د یای مشددین بدل لري دا کتاب وګورئ په مخه زو وایي بس دا آسان دي په څه شته نه دغه داشته وي مو کتاب کې النون ابدلت من الواو نون په بدل کې راځي دا واو نه لکه صنعانی چې بازل کې څنګه صنعاوی نو په نون سره بدل شوی دی ولی لقرب النون من حروف العله ذکر نون چې دا حروف علت سره نږدې دي ومن اللام او دا نون بدل راځي د لام نه نون راځي د بدل لام نه لکه لعنا چې بازل کې څنګه لعل لقربهما في المجهوريه ذکر دوانه په مجهوريه کې سری دغه نږدې او بل مخرج هم د دوانو نږدې الجيم ابدلت من الياء المشدده جيم دا وسه چا نه بدل راځي نمبر 1 جيم چې نه دا راځي دا یا مشدده د سره بدل راځي لکه ابو علي جن بدل کو ابو علي نو دلته دا جيم د چا په بدل کې راغلی دی د یا مشدده په بدل کې راغلی دی څه په بدل کې د یا مشدده په بدل کې ولې ځکه کنه وای چې دا کلمې په اخر کې چې کله راشي دا یا مشدده نو باندې به وقف کیږي سبا کیږي وقف کیږي او چې وقف کیږي نو دا بیا لکه شد په هم دی وقف تم کې بیا به لکه ویلو کې لکه تکلیفي لکه ابو علي ته نه ابو علي و نو مشدد نه لګيږي او کتب وقف نه کې ابو علي نو موږ وایو چې وقف وکړي پوه نو دا وقف په حالت کې دا جیم بدلیږي بس سره پایا یا مشدد بدلیږي بس سره جیم سره او په کوم ځای کې چې یا مخففه یعنی مشدد نه هغه حمل له بیاي مشدد باندې چې لکه دام یا راوم یا چې یا مشدد بدلیږي یا مخففه هم بدلیږي وهي الجيم ابدلت من الياء المشدده نحو ابو علي الجيم تبادل کې څنګه ولي حتى لا يقع الحركات المختلفه على الياء چې واقع نه چې مختلف حرکات په سمانه ومن غير المشدده او دا جیم بدلیږي بدل په بدل کې راځي جیم په بدل کې راځي
دا یا مخففین هم او یا مخففه دا حمل د پیای مثقله باندې لکه اللهم ان كنت قبلت حجتي فلا يزال شاجر ياتيك بيج اے دلته کې دا حجتي دغه حجتي دغه څه د کتابونو ها نه زموږ دي کتاب کو لګه حابانه پېشته او د په حابانه زبر پکار دی حج دی حج اللهم ان كنت قبلت حجتي لنا حجتي دا باندې په حجتي جسرا فلا يزال شاجج ياتيك بيج دلته ګوره پدې کې دا حجتي د په اصل کې سره حجتي د په اصل کې حجتي نو دا حجتي چې نه دا یا ساکنه باقی نه او په دا شان په اخر کې بي اخر کې سره بي خدای لګي دا یا ساکنه په جیم سره بدل کړی دا جدي نه وکړل حجتي جو سره وکړل حجتي ادي سره وکړل بي او معنی سره اللهم ان كنت قبلت حجتي یا الله کله تعالی ما دا حج قبول کو فلا يزال شاجج ياتيك بي نو همیشه بیا ستاده مسافر په پتا بس راضی با مطلب دا چې زه همیشه د پاره لکه یو بیر زمال حج قبول کو نو بیا همیشه پتا بس زنده ورزم شاجج چې د الله کی کا کڅ په خرمانی په اسماني په سورلې باندې چې در سور وي دغه تاسو پوښتنه به معنی نو جیم چې دا چانه بدل دي شي د مشددین هم او د مخففین هم د مشددین هم او د مخففین هم د مشددین ولې بدل دي دغه چې بیان باندې په وقف حالت کې چې مشددین مختلف حرکات پای باندې د شرط او د مخففات دا حمل د بیان مشدده باندې اللهم فاصل کې اللهم فاصل کې اللهم ترخیم پکې شوی دی ترخیم د منادا خو پیژنې کنه پیژنې به خبر اسانه تاسو ته بل با استنجد يوم صلاه کې د نون ورستو دال ته کړي څه ته کړي دا نو دال دې نه دال وي بدليږي په تاسو سره په بدل کې راځي په تاسو سره یعنی مطلب فستو نه فستو په دې باندې فستو او تا او دال ورنه د غري کنه مخارج یو دي او اجتماعو تسویل اجتماعو دال بدل لازم بدل کړيږي کې دتانا لکه فوز دو چې بازل کې سو او اجتماعو بازل کې سو لقرب مخرجهما ځکه دال او تا ځان سری قریب المخرج دي الها استنجده کې ها دا بدل لازم د حمزه ها بدل لازم سنا لکه ته حرکت بازل کې ارقت سره بازل کې ارقت معنا وبا بیول تو یول نه حرکت ما وبو تو کړی نو ارقت په دې معنی حرکت نه لګی دا ها د حمزه نه بدل لګل ومن الالف یا الف نو بدل لګی حي هلا اذا حي هلا حي على دغری کنا اسم فعل نو حي هلا باخر کې دا حاجنندا په الف سره بدل الف ترندا په حسره بدل شي دا حي هلا او حي على او انا فاصل کې څنګه انا نلګي دا هر چر ول لګلا دا الف ومن الياء في هذه امه الله هذه اصل کې څه هذه امه الله چې دا وین زړه الله لکنه هذه دا نلګي دا ها چې نه دا هذه امه الله واښوي نو حالا چا بدل لګي دا حمزه بدل لګي لکه سره دا حرکت او یا سره بدل لګي دا الف او یا سره بدل لګي دا یا لکه هذه امه الله فصل کې څنګه هذه امه الله لمناسبه یا به حروف العله في الخفاء دغه دې ها او د حمزه دیا دا حروف علت سره مناسبت په خفاء کې خاج ومن ثم لا تمنع الاماله في مثل يذربها وتمنع في اكل علما دغه وخت په دې خبره باندې پوهه اماله په لغت کې په معنا د راکول سره دي اماله په لغت کې په معنا څه سره دي په کول سره او په اصطلاح کې اماله دي ته وایي چې زبر دې طرف ته او الف یا طرف ته مایل شي الف یا طرف ته او زبر دې طرف ته مایل کول الف یا طرف ته او زبر څه او په دې طریقې سره ویل چې نو کامل الف شي او نه کامل یا شي نه کامل ضرب شي زبر شي انا کامل جنده زیر شي
لکه قرآن مجید دې په یو ټکی کې مالګي کې چا سره بسم الله مجرها مجراها اصل کې مجراها و دې مالګي دا صورتونه دی وایم نو دلته کې ګور نه مجراها وي نه مجریها وي انا مجر و دې به ویل لکه نه الف راشي نه یا راشي نو بسم الله مجراها مجرها باسل کې څنګه لګا مجرا باسل سو باسل مجرا څه ته وایي مصدر میمی له روانېدل معنا سره روانېدل مجری نه چې مجری د مجری کې مې معلومه مجری وي درو نه خاطی نو د اماله مختلف صورتونه دي یو صورت دا ده چې د کسری او د الف په منځ کې یو حرف متحرک راشي د کسری او د الف په منځ کې څو حروف راشي لګیته کتابون دلته کسره کم د پکا پر کسره لګا او الف ته نو د امالی صورتونه دي یو زما په خاطر ضرور دي په دې صورتونه دي ولې ها یو سره شوی نو کېنه سره شوی ستړی د الف او د کسری په منځ کې د حروف چې دي نه د دې په منځ کې به څو حروف راځي یا د الف او د کسری په منځ کې به څو حرف راغلي یو حرف راغلی لکه څو کتاب سره دغه ګوره د الف او د کسری په منځ کې یو حرف دی نه نو کله الف او د کسری په منځ کې یو حرف راغلی نو بیا په اتفاق اماله جایز ده سره او که دو حروف راغلي څو حروف راغلي دو حروف راغلي نو بیا به قالینی له فوقنا یا به دواړه متحرک وي او یا به دواړه چې دا په دې کې به یو متحرک یو ساکن وي پوه یا د الف او د کسری په منځ کې یو حرف راغلی یو حرف راغلی نو بیا به اماله جایز ده بل اتفاق پوه او که چرته دو حروف راغلي متحرک د الف او د کسری په منځ کې څو حروف متحرک راغلي دو حروف متحرک راغلي نو بیا به خالی نه کو قانون نه چې دو حروف متحرک یا به یو هاوی او یا به یو هانی په بدوانو کې یو هوا بدوانو کې یو هوا بیا به اماله جایز ده لکه لای یضربها لګوره لای یضربها کسری او د الف په منځ کې څو حروف دي څو حروف دي کم دي درې کم دي د الف او د کسری په منځ کې څو دي یو بال یو درې کم دو حروف دي کنه دو حروف چې دو حروف دي نو دلته کې اماله جایز ده سره جایز ده او کچرتا دا دو حروف راغلي دا الف او د کسری په منځ کې دغه رسول الله دا الف او د کسری په منځ کې څو حروف راغلي دو حروف راغلي او بلې دو حروف کې یو چې دا حمزه نه نو بیا به اماله بالاتفاق ناجایز ده لکه عینبا نو الف او د کسری په منځ کې دو حروف مضارع راغلي کنه ها نو بلې کې اماله سره ناجایز ده واښوي لکه واښوي او کچرتا د الف او د کسری په منځ کې دوه حروف راغلي او یو به متحرک او یو ساکن نو بیا به اماله جایز ده هغه اجلال دې کوم اماله سره جایز ده اجلال او کچرتا د الف او د کسری په منځ کې درې حروف راغلي نو بیا به په اتفاق اذا نه سره اماله نه جایز ده هغه د اماله په خبره پوه شوي اماله څه ته وایي په لغت کې کاغاول او په اصطلاح کې الف یا طرف ته زبر دې طرف ته مایل کول دې د اماله وایي بیا د امالي صورتونه دي چې دا اماله د الف او د کسری په منځ کې راځي د الف او د کسری په منځ کې بیا یو حرف یا بدفاء یا بصور به درې حروف کدا الف او د کسری په منځ کې یو حرف نو بیا په اتفاق اماله سره جایز ده نو کتاب متسویل کتاب ویل سری جایز دي او کچره د الف او د کسری په منځ کې دوه حروف راغلي نو بیا به خالي یا به باندې متحرک یا یو متحرک یو ساکن کدا الف او د کسری په منځ کې دوه حروف یا باندې متحرک نو بیا ورته انا خالي یا به دوه کې یو هاي یا به کې کبه دوه کې یو هوا نو بیا یې مال جایز ده لکه لې یزري بها تسویل لې یزري بها ویل لې یزري بها پوه
او کچته دو حروف دوه متحرک یو پکې ها نه نو بیا پکې اماله جایز نه ده لکه عنبا عنبه ویل نه راوځي او کدو حروف متحرک یو پکې متحرک یو ساکینو نو بیا اجلال لکه اجلال نو بریږي بل اتفاق اماله جایز لکه اجلال او کچته د الف د ترتیب نه درې حروف راغلو نو بیا اماله جایز نه ناروا ده لکه کتاب کوم مثال لیکل دي عقل تو عنبا عنبن په مېز کې نه عنبن نه راځي عنبن په قدرې حروف دي په دوه حروف دي خا دا عنبن مثال نه ده د دې بل مثال ده قنبن مثال ده قنبن څه مثال ده قنبن چې څه ولګي بیا برابر شي قنبا نو دا الف او د کسره په مېز کې څو حروف دي 1 2 3 پوښښ لکه پوه شو به معنی اوس دا په دې کتاب او سپ یو ټکی لري ومن ثم درې مخکې د وګوره تاسو ومن الياء او دا حاجه دا بدلیږي د یانا ها بدلیږي سنا د یانا فی هذه امه الله جبازه کسو هذه امه الله لمناسبتها بروف العله في الخفاء ځکه چې په خفاء کې د دې حروف لسر مندغه ده مناسبت ده ومن ثم دی ودنا لا تمنع الامانه في مثلها باللي يضربها وې د دې ودینه په لې ضربها کې اماله جننده ممتنع نه ده ځکه چې په حروف دی او په حروف کې یو جننده دوه متعلق یو په حاله نو اماله جننده ممتنع نه بلکې جایز ده لکه لې ضربها په دې باندې څه ویلو لې ضربه پوښښ او وتمنع في عنبا او بعنبا کې سره ممتنع ده ولې ځکه چې په حروف راغلي دوه سری متعلق دي انو به اماله دا پورا باس ده ته په دې باندې پوښښ ها او کله کله دا حاجرین دا بدلیږي د تانا لکه ګولتا چې وقف حالت کې بازار بدلی کنه دا ورته قاعده لکه طول حتو د وقف کې څه بشي ها ومن التاء وجوبا مضطردا في نوع طلحه للفرق بينها وبين التاء التي في الفعل وسه چې ګولتا د وقف حالت ولې بازار بدلیږي ندي ودخل چې ګولتا په وقف حالت کې بس در بدلیږي بازار ولې ځکه چې یو تا ګول تا چې کله به کلمې په اخره کې راځي یا به اسم په اخره کې راغلي یا به فعل په اخره کې راغلي علامه ده چې اسم په اخره کې کمتای نو به ګول تا او د فعل په اخره کې کمتای نو پرته تای وګدته به تای متوله نو د فعل په اخره کې چې کمتا راشي نه به په حسر نه بدله لکه ضربت نو ضربه نشي ویلې یا نسخرت نشي ویلې لیکن چې فرق راشي د دې فعل او د اسم نو کله اسم په اخر کې ګول داراله نو هغه په کې په اثر بدلیږي لکه طلحتون بسوي د فاطمهتون بسوي پوره ده بس ده نه دا ونه نو ګوره دا د نون په اړه کې خبرو شو د جیمو او دا دال او د ها په اړه کې چې په کم حروف سره بدلیږي